الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. دی آیت نوس یوسل شپږاوی آیت پورې دویمه حصه د سورت ذکر کېده او په دې حصه کې د صدق د رسول د هغې اثبات ذکر کېدو په دفع د 9 شبهاتو سره ربط د دې آیت کریمه د مخکې سره هغه داو چې دوی ما سوا د تورات نه بل کتاب نه مني او د هغې نتیجه د دې ضد عناد او تعصب و. نو دوی د هغې په جواب کې دا وویل چې نه مونږ خو دا قرآن کریم په دې وجه باندې نه منو چې دا زمونږ دشمن جبرائیل راوړی دی. نو دلته کې د آیات کریمه کې اوس د هغې جواب کوي او دا اصل کې د دې هغه شبهه هم وه. دارنګې بما قدمت ایدیهم کې د دې هغه قبیح اعمالو ته اشاره وشوه. نو اوس د دې ځای نه تفصیل ذکر کوي د دوی د هغه قبیح اعمالو. ابن جریر او ابن کثیر رحمه الله هغوی دا خبره ذکر کړې ده چې ګوره د مفسرینو اجماع ده د دې په باره کې چې دا آیت کریمه دا د یهودیانو په باره کې نازل شوی دی. ځکه هغوی به دا قول کو چې تا ته دا وحی جبریل امین راوړي هغه ستا دوست دی لیکن زموږ خو دشمن دی. که د په ځای باندې میکایل چې ته دا وحی راوړي نو بیا به موږ د هغه خبره منله په تا باندې به موږ ایمان راوړی. نو اصل کې دوی دشمنی کوله د هغه سره. او اصل کې امام رازی رحمه الله هغه هم دا خبره ذکر کړې ده چې د دوی سبب د دشمنۍ چې دی نو هغه دا نه دی بلکې هغه راځي په سورې نحل کې قل نزله روح القدس من ربك بالحق یا سورہ شعراء کی براش نزل به الروح الامین. چې کله دا آیتونه دا نازل شو دی دا واورېدل چې ګوره نسبت د انزال د دې قرآن کریم یې چاته کړی دی جبریل امین ته کړی روح القدس ته کړی او دی خود دی خبر اقرار کو کنا چې اصل کې دا صفات دا چا دي دا خود جبریل دی. نو دی په دغه وخت کې دا اعتراض کو شوې جوړ کړه چې نه دا خو زمونږ دشمن دی. د دې وجه موږ حقدار د دې یو چې وحی چې دنه دا دې موږ ته راوړي شي لیکن دی جبریل امین دا یوړله آخري رسول باندې چې هغه د بني اسماعیل نه دی هغه ته دا وحی راوړله بدې وجه باندې دا اوس موږ نه منو دغه زموږ سره دشمني وکړله. بیا بدې توجیه سره به اصل کې ربط د مخکې آیت کریمه سره ولګی چې ان کانت لکم الدار الاخره
ځکه حال دې دې د ځان لپاره جنت خاص کو کړه نو دارنګه نبوت هم د ځان لپاره خاص کو چې نبوت او رسالت چې دا به زمونږ د خاندان نه علاوه په بل چا کې نه راځي. اصل کې د دې شبهه او اعتراض مقصد یې سو دا غي مقصد هم اصل کې دا او چې د دې قران کریم کې زو بطلان ثابت شي. نو دا نبی چې دې دعوه کوي د دې لپاره دا غټه معجزه ده د نبوت بم باطل شي کنه. نو ځکه بدی وجبانی دا ویل شول قل من کان عدو لجبريل تورته وایه څوک چې وي دشمن د جبرئیل فانه نزله علی قلبک پس یقینا دراوړې دا قرآن پزړه ستا باندې باذن الله په حکم د الله تعالی مصدقا لما بین یدیه تصدیق کوونکی دا کتابونو چې مخکې د دنه دي وهدى وبشرى للمؤمنین لار خودن کې دی او زیری دی د مؤمنانو د پاره. ګوره قل من کان عدو لجبريل جواب کوي حاصل د جواب بدای چې ګوره دا وحی چې دنو دا خو جبريل د ځان نه دراوړی غنا دا خو د الله تعالی په حکم باندې راوړی دا هغه په اذن باندې راوړی دا بلداري چې د دې قران کریم په وحی کې موافقت ته تصدیق دې د سره تاسو د کتابونو سره بلداري چې بدی صفت کې بدی کې دا صفت وګورا چې هدایت ته ودارنګ بشارت دې نو سر دام ذکر کی چې ګوره د جبرئیل امین علیه السلام سره دشمنی دا سبب دې د دشمنی د الله تعالی سره سبب دې د ټولو رسولانو سره دشمنی سبب دې د ټولو ملائکه سره د دشمنی نو دارنګ نتیجه دا شول چې دا سبب دې د کفر بلداري چې دا خو وحی د آیات بیناتو ده کنه او څوک چې بدی آیات بینات باندې کفر کوي د دین انکار کوي نو دا کمال فسق ده دا ټول مخکې آیاتونو کې تیر شوی. نو من کان عدو لجبريل امام بخاری رحمه الله هغه بیا په تفسیر کې ذکر کړي چې ګوره دا جبر او میک او دارنګ اسر جبرائیل میکائیل اسرائیل دا درې وړ دلالت په سبانه کوي په عبدیت باندې کوي او ایل د دې نه معنی چې د مراد عبرانی زبان کې الله دی. امام قرطبی ذکر کوي چې جبر چې دینه دا په معنی د عبد دی او میک چې دینه دا په معنی د عبید دی او ایل چې هغه راځي په معنی د الله سره معنی دا ده چې دا بنده د الله تعالی دی. فإنه نزله على قلبك فإنه نزله دل دگی ضمیر راجے کا د انہو چاہتا مخ کی نزول د جبریل تا علا قلبک گور دا علا دلالت کی پس بانے پا اوچتوالی بانی استعلا یعنی دا اللہ رب العزت دا کتاب چی دا آخری کتاب دے قرآن کریم دا عالی دستا پزړه باندې یعنی دا د بر طرف ناراضي او احاطه کړي د استاد د زړه ور په دې قلب کې اشاره او محل د علم او د عقل تا ځکه چې کوم ځای کې علم او عقلی کنه نو هغه ځای کې الله رب العزت آیت وحی را لېږي. مقصد دا دی چې دا انزال دا صرف بجب باندې نه دی بلکې دا ستا پزړه باندې دی او چې کوم علم
دا پزړه کی په عقل کی نو آیت پوخ علم وي. نو معلوم شول چې علم د قران کریم دا پوخ علم دی. څنګه نازل کړی به اذن الله. اذن معنی برسو ذکر کی دلته کې راځي دا په معنا د امر سره. لکه وګوره سورې مریم کې الته کې راځي په معنا د امر سره. سلور شپېته آیت کې وما نتنزل الا بامر ربک، او وای دا ملائک مونږه نشورا کوزي دي مگر په حکم در رب ستا باندې. ال دغه معنا د اذن نشي امر او حکم. اگر چې نور احتمالات هم بګشتره په معنا د علم سره بعلمه باختیاره مصدقا لما بین یدیهم. ګور دې کې اصل کې دفع د یو وهم کوي دې جمله کې. ګور هغه داري شکل کله خدا سی په یو سند سره یو خبر رانه قلینو باغ سند کې چې کوم رواتي هغه معتمدي، لیکن نقصان چې راغلی نو هغه په متن کې راغلی. دیو جنا بعض محدثین دا خبره ذکر کوي چې اصل کې د صحت د متن د بارا صحت د سند چې کوم دینو دا مستلزم نه دی. نو بدیو جبانه دعوه همراهي چې کیږي شي په قرآن کریم کې څه نقصانات دي. سند خو به معتبري لیکن متن کې به نقصانات دي. داغه جواب وشو چې نه قرآن کریم کې اس قسم لعیب نشته او داغه دوباره درجات دي. اول درجات سری اول درجه وګرام مصدق لما بین یدیهم. خپل کتابونو ګورئ کنه پای کې د قرآن کریم تذکرہ شته. نو دا اصل کې دا قرآن کریم چې نازل شوی دا تصدیق دی دا هغه خبر چې هغه ستاسو په کتابونو کې موجود دی. نو دارنګه د دې قرآن کریم مضامین چې دا موافق دي تاسو د مخکنو کتابونو سره د کمال صدق د قرآن ویل کیږي. دوی موجود د هغه د کمالیت د بار داد چې دا د هدایت کتاب دی. وهدن مصدر دی په معنا د هادي سره اسم فاعل، یعنی دا قرآن کریم چې دا پوره هدایت دی، دا هر قسم نقصان او د خطای او د گمراهی نه پاک دی. بے دلیل خبرې بګی نشته. درې موجود دا غیر پارا دار شدا بشارت دې د مؤمنانو د پارا. دا به مصدری په معنا د فاعل سره اے مبشرن. مقصد داري چې کله یو مؤمن دا کتاب اوري هر وخت کې داغه پزلګي اطمینان او خوشحالي پیدا کوي. باطن کې هم د خوشحالي نو بظاهر کې هم داغه خوشاله آثار چې داغه په اندامونو باندې ښکار کی. للمؤمنین دا متعلق قدم مخ کې هدن او بشرا دواړو سره. خو بیا ګوره دلته کې د مؤمنانو تخصیص کړي ځکه دا موږ په هدن ابتدا کې دا ویلو چې اصل کې فائدہ د دین شي اخلي نو هغه مؤمنان اخلي. ځکه اصل کې کاغذ د بشارت فائدہ دا کاغذ د هدایت فائدہ دا هغه بل سکن اخلي ما سوا د دینه. من کان عدو لله وملائکته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سوک چوی دشمن د الله تعالی او د ملائکه دا او د رسولانو دا او د جبريل او د میکائیل یقینا الله تعالی دشمن دی د کافرانو. ګوره بدی آیات کریمه کې اوس بل رد کوي با دغه يهود باندې
ځکه هلته کې مونږ دا وویل چې د جبریل سره دشمنی چې نو دا سبب دی د دشمنۍ د الله تعالی او د ټولو ملائکو دارنګ د ټولو رسولانو، بلکې دا علامت د کفر دی. نو من کان عدوا لله، ګور د الله دشمن څوک دی؟ هر هغه انسان چې هغه د الله تعالی د احکامو نه فرمانی کوي، مخالفت کوي. دیو جن قرآن کریم ذکر کړی چې هر یو کافر چې دی نو دا د الله تعالی دشمن دی. وګورئ سورې توبه کې یو سل سوال آیات کې راځي. وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله. نو هر کله چې ښکار شو د ته چې یقینا د خود دشمن دی د الله تعالی، نو تبرأ منه، نو جدا شو د هغه نه. کافر ته څه ویلي؟ عدو الله ورته ویلي. ګوره سورې فصلت کې وګورئ حامیم سجده کې هغه انسان ته دشمن د الله تعالی ویلې دی چې هغه لګېږي د الله رب العزت د کتاب نه منع کوي. اتیش آیات کې وګورئ. ذالک جزاء اعداء الله النار لهم فی دار الخلد جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون. دا سزا د دشمنانو د الله تعالی دا څه شی ور کم دشمنان دي مخکې ذکر کړل. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قرآن په وخت کې شور کوي دا خلق د دینه منع کې دي ته څه ویلې؟ دشمنان د الله تعالی وته ویلې. سورۃ طه کې به مراشي فرعون دی دشمن د الله تعالی دی. د ملائکو سره دشمنی نه مراد څه دی؟ هغه دا دی چې ته د ملائکو نه هغه صفات چې کوم صفات قرآن کریم ذکر کړي احادیثو کې ذکر شوي د هغه ملائکو نه خلق انکار وکړي او ته نور خطابات ورکړي وي چې دا خو د الله تعالی لونه دي، دا دشمنی نه د هغې سره. د هغې دپاره الله تعالی کوم صفات ورکړي دي د هغه صفاتو نه انکار وکړي، نور خپل ځان نه ولې صفات مقرر کړي. هغه الله تعالی مذکر پیدا کړي او دی ورته سوی مؤنث ورته وي، فرشته ورته وي، دا خو دشمنی نه د هغې سره. ورسولیم ګوره دارنګې هر هغه کس چې مخالفت کوي د احکامو د تعلیماتو د رسول نه یا د رسول داسې صفات بیانول چې هغه د شان سره نه ښایي، دا اصل کې د رسول سره دشمنی ده. آپ خپله بنده دی ورته ورته دا چغې وایي چې یا رسول الله را مدد شي. بلداري چې قرآن کریم کې دا خبره ذکر ده چې ګوره شیاطین انسیه دي او کو جنیه دي، دا چې دي نو دا د دشمنانو پیغمبران دي، دا د پیغمبرانو دشمنان دي. لکه وګورئ سورې انعام کې یو سل 12 کې وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ
دغسې ګرځولي دي موږ د هر یو پیغمبر دپاره دشمنان شیطانان د انسانانو پیریانو نه. دارنګې هر یو د مجرم چې دی نو دا هم د نبي دشمن دی، لکه سورې فرقان کې به راشي وجبریل ومیکائیل. قردام په مخ کې ملائکه کې داخل دي، اوس دلته کې خاص ذکر کړي. وجه دا ده چې اصل کې د یهودو بحث چې وکړه نو هغه هم اصل کې به دې دواړو کې و، په باره د دشمنۍ د جبریل کې او دارنګې په باره د دوستاني د میکائیل کې. یا دا چې دا دواړه چې دي نو دا شرافت او فضیلت والے دي په نورو ملائکو باندې. یا دا چې جبریل چې دی نو دا اصل کې روح الامین دی، دته د الله تعالی امین ویل کی. په څه باندې امین دی؟ په وحی. میکائیل چې دی نو هغه د الله تعالی په خزانو باندې امین دی، لکه ابن قیم رحمه الله دې ته اشاره کړې ده. فإن الله عدو للکافرین. دا اصل کی جزا کا د مخ کی من کانه کې د من د پاره او اسم ظاهر دلته کې ذکر کړي په ځای د ضمیر. یا دا چې جزا ور لپټه کا فإنه کافرن، نو من کان عدو لله. ګور عداوت قرآن کریم کې دا پسوار لس مصداقات سره ذکر دی. کله برازي دشمنی په مابین انسانانو شیطانانو کې، لکه دا مخکې په احباد آدم کې دا مسله ذکر شوی وه. کوم خیال دی کې دا وساسو د پاره دشمنان وي. دې آیات کریمه کې عداوت لکه عداوت دی د ملائکو سره. درېما دعوت د الله تعالی د کافرانو سره، هغه هم په دې آیات کریمه کې مراد دی. فإن الله عدو للکافرین. سلورم برازي د شیطان د انسان سره عداوت یو سلا تشبیه کې برایش. پنځم داري چې عداوت د کتابیانو د مؤمنانو سره سورې نساء کې برایش. عداوت د کافر حربي سره دا هم سورې نساء کې راځي. سورہ انعام کې ذکر کړل عداوت د انبیاء سره د شیاطینو. اتم عداوت د کافر د الله تعالی سره سورہ توبه کې وراشي یو سل سوال لس کې. فرعون دشمن د الله تعالی دا په سورہ طه کې راځي. سورہ قصص کې براشي چې هر یو نبی چې دا دشمن دی د کفارو. نو دارنګه دا معبودان باطلا دا دشمنان دي دغه خلکو دغه مشرکان حکم ځګه په ورځ د قیامت باندې. نو دارنګه عداوت اخرویہ دې دوستانو چې وو حال دغه به عداوت راشي د قیامت په ورځ باندې په خپل منځ کې. سورہ زخرف. نو دارنګه هر یو منافق چې دا دشمن دی د مؤمنانو لپاره سورہ منافقون کې براشي. سورہ تغابن کې براشي چې ګور بعضی اولاد چې د بعضی بیبیان شي دا دشمنان دي د انسانانو. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. او په تحقیق سره نازل کړي موږ ته آیاتونه ښکارا، نه کوي کفر پای سره مگر نافرمان خلق. ګور دام اصل کې دا تیر شوي جواب سره تعلق ساتي چې ګوره دغه جبریل په ذریعه باندې وحی نازل شوی دی، دغه آیات بینات راوړي.
نو ګوره چې یو انسان دغه آیات بینات نه ګوري او صرف ځان دپاره دا عذر پیش کوي چې دا جبریل راوړی دی او هغه سره زموږ دشمني ده ځکه موږ دا قرآن نه منو، اشاره ده به دې کې دې ته چې دا خلک چې دي دا ډېر سرکشه دي. دلته کې آیات بینات نه مراد څه دي؟ آیتونه د قرآن کریم، ځکه دا په ذکر د اصول الدین کې دا بالکل واضح دي. حلال حرام چې دي دا بالکل بدې کې واضح دي، حدود پکې ذکر دي. وما یکفر بها الا الفاسقون، نو کفر نه کوي بدې سره مگر نافرمان خلق. ګوره حسن بصری رحمه الله دلته کې ذکر کوي چې ګوره فسق چې په هر ګناه کې استعمال شي کنه، هر نوع د ګناه شي، نو الته کې په هغه کې بل لوی ګناه لوی نوع چې کوم دی نو مراد دي. مقصد دا دی چې د مسلمانانو په باره کې فسق ذکر شي، نو مراد به الته کې صحیح ګناه کبیره که چې د مؤمن په صفت کې دا ذکر شي، نو معلومه شول چې دا مؤمن چې د نه چې ته ګناه کبیره شوی ده. او کنه چې کفر به کې ذکر شي، نو مراد به دې نه صحیح آخري درجه ده کفر، یعنی چې په حالت د کفر کې د حدود شرعیو نه تجاوز کړی دی، عنادي کافر دی، د ضد په وجه باندې، د بغي په وجه باندې د الله تعالی او د الله د رسول د اطاعت نه انکار کوي، دا سره دغه آخري درجه بیا د فسق ده په کفر کې. او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. آیا و هر وخت چې لوز وکړي دي لوز نو ماتي هغه یو ډله د دوی نه، بلکې اکثرهم لا یؤمنون ډېر د دوی نه ایمان نه لري. دا هم د عداوت سره سره متعلق ده، یعنی څوک چې دشمنی کوي د جبریل سره د څه په وجه باندې دغه تېر شوي خباستونو په وجه باندې، اگر چې بدی کې دغه خباثات موجود دي، لیکن یو بل خباثت پکې دا دی چې د عهد ماتونکي هم دي، بې ایمان هم دي. په دې وجه باندې دا اصل کې زورن نه دی منکرینو ته. او کلما عاهدوا دلته کې دا حمزه چې رندا راځي د پاره د استفهام، او دا راوړم اصل کې د زورنې د پاره، دا به کله کله په واو باندې داخليږي، نو کله به په فا باندې داخليږي. دلته کې په واو باندې داخل شوی ده. سورې مائده کې براشل د فا باندې داخله ده. سورې یونس کې براشي چې الته کې په ثم باندې بیا داخله شوی ده. بیا زمخشری وی چې دلته کې دا واو چې دینو دا اصل کې عاطفه ده، معطوف د دې لپاره محذوف دی. مقصد دا دی چې آیا دی کفر کوي پایتونو د الله تعالی باندې، لوزونه ماتي. مراد د عهد نسه دی، یعنی هر هغه حکم چې هغه الله رب العزت په تورات کې را لېږلی و، دی د عهد نه خلاف کړی دی. لکه مخکې م تېر شو، یا نور صورتونه کې به م راشي چې دوی د دغه عهودو نه خلاف ورزي کړې ده، هغې مات کړي، نقض یې کړی دی. ګوره نبض په اصل کې د یو شي غورځولو ته ویل کېږي. کله کله چې انسان د هغې سره نفرت کوي، د نفرت په وجه باندې یو شی وغورځوي. کله کله کې مطلق پرېښودلو ته نبض ویل کېږي. دا چا کړي؟ فریق منهم، یو ډلې د دوی نه. اشاره د بدی کې دې ته چې اصل کې د ټولو عهد نه مات کړي، بلکې بعضو په هغې باندې څه کړی دا؟ وفام کړی دا.
لیکن بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکې ډېر د دوی نه ایمان نه لري. ګوره بدې کې اوس اصل کې د هغوی د یو وهم رد کوي چې ګوره فریقون کې مراد سری هغه لږ کسان دي. دا خو صرف لږو کسانو به داسې کړي که نه، دلته کې وهم د به کوي چې نه نه دا لږ نه دي بلکې اکثرهم لا یؤمنون، دا خو ډېر کسان دي. او بدې کې اصل کې د نبض نه بیا ترقي ده، هلته کې خو صرف غورځولو، دلته کې دا ورته وایي چې ګورئ دا بېلوزي د دې چې دا ګورئ په مرتبه د عدمي ایمان کې ده، د دې خلکو د سر ایمان نشته دی. یادار چې بدی کې به اشاره دوه قسمه خلکو ته، یو هغه دي چې اول دا عهد منلی او بیا یې وروسته مات کړی، دویم هغه دي چې هغوی د سره د عطا او ته عهد پیش کړی دی او عهد یې د سره منلی نه دی، نو دا خو بیا اکثر دي چې هغوی د ضد او د عناد په وجه باندې د دغه عهد نه انکار کوي. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب. دې آیت کریمه کې بیا زجر ورکي او دا معطف دی په مخ کې باندې، یعنی دغه دشمنی د جبرئیل امین علیه السلام نتیجه د هغې دا راووتله چې دې غټ کفر ته ورسول. هغه کفر سو په آخري رسول باندې کفر او د هغه نه انکار، او دارنګ نبذ د کتاب الله کتاب یې غورځولی دی. ګوره مخکې آیت کې نبذ د عهود الهي یو ذکر شو، اوس به دې آیت کریمه کې نبذ د هغه کتاب ذکر کوي چې هغه مشتمل په دغه عهودو باندې، دا یې ربط شو د ما قبل سره. ولما جاءهم رسول من عند الله، هر کله چې راغی دی ته رسول د طرفه د الله تعالی نه، رسول دای نکره ذکر کړی د پاره د څه شي د تعظیم، د چا د طرف نه به من عند الله، نسبت د الله تعالی ته دې کې اصل کې تعظیم نه دغه رسول مراد دی. مصدق لما معهم، تصدیق کوونکی دا کتابونو چې د دوی سری دي. ګوره باغه مخکې کې رسول ذکر شو، رسولن پای کې تفخیم ذاتی وو، دلته کې بیا رسولن کې تفخیم اضافی مراد دی، او دا مصدق لما معهم کې بیا تفخیم علمی مراد دی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، غرزو یو ډلې دا کسانو نه چې ورکړی شوی ورته کتاب. فریق کی اشاره دا کتاب هغه خلکو ته چې هغه به د اهل کتابو کې ایمان راوړی، لکه عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ. او الذین اوتوا الکتاب، امام سیوطی ذکر کی چې دا لفظ چې دی نو دا په مقام د قباحت کې ذکر کیږي. اوتوا الکتاب یو دے آتیناہم الکتاب، ناغه بیا په مقام د مدح کې ذکر کیږي. نو دلته کې د اوتوا الکتاب نو مراد څوک دي؟ د دې دغه مدرسین او علما، یا دارنګه هغه ټول مراد کېدلی شي چې دعوه کوي د دې خبرې چې موږ په کتاب باندې منګولې لګولې دي، موږ په هغې باندې عمل کوو، ولو که هغې په هغې باندې علم لري او که نه لري. چرته غورځولی دی کتاب الله ورا ظهورهم، کتاب د الله تعالی رسو د شاګانو خپلو نه، کانهم لا یعلمون، گویا که دوی نه پوهېږي. دلته کتاب الله نو مراد یا هو قرآن کریم دی او یا تینا تورات دی، لیکن غوره دا دی چې قرآن کریم تینا مراد دی.
یو خو د هغې وجه دا ده مراد ته نه دلته څه چې تورات مراد دی نه قرآن کریم. ګوره وجه اصل کې د هغې دا ده چې نبض په هغه ځای کې استعمالېږي چې یو شی د دې سره د مخکې نه موجود وي بیا یې وغورځوي. نو دلته کې نبض استعمال شوی دا تورات د دوی سره د مخکې نه موجود و. بل دا دی چې ګوره دا فریق لفظ چې دی نو دا هم دلالت کوي په دې باندې چې دوی د بعضو نه انکار کوي. نو د بعضو نه چې انکار کړی خو په تورات کې کړی دی، بعضو باندې ایمان نه وړی او بعضو باندې کفر کو. هر چې قرآن کریم و نو هغې خو ټول نه منلو. نو اشاره شول چې دلته کې د کتاب نه مراد سره تورات چرته غورځول دی ورا ظهورهم وروستو د شاګانو نه. اصل کې دا کنایه د شي نه د اعراض نه د کتاب الله چې توراتو د هغې نه اعراض وکړو. ګوره دلته کې تشبیه ده د هغه کس سره چې هغه دا یو شی د خپل ځان نه شاته وغورځوي که نه، داسې وغورځوي چې بیا ورپسې به شاته کتل هم نشي چې سټې ورپسې راکوږ کړي. یعنې دوی د دې کتاب الله نه اعراض کړی په سبب د سګې دغه اعراض کول دا سبب وګرځېد د پاره د تنزل او د شاته غورځولو. کانهم لا یعلمون یعنی علم نه لري په دې خبره باندې چې دا د الله تعالی کتاب دی، یا په دې خبره باندې علم نه لري چې دا نبی چې دی نو دا صادق نبی دی، یا په دې خبره باندې علم نه لري چې په دې کتاب باندې عمل کول او ایمان وړل دا به فرض دي. په یو خبره باندې مسدي دي علم نه لري. نو گویا چې اصل کې د دغه علماو تشبیه ورکړله د امیانو سره. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. دی آیت کریمه کې اوس اصل کې یو بل زجر ورکړي او دارنګه هر کله چې هغوی خباست یو ذکر کو چې کتاب شاته غورځولې دي نو اوس بل خباست ذکر کوي. او دې کې باصل کې جواب دې دي دا غدوې میں شبهه. دا شبهه د دې د سليمان عليه السلام په باره کې وا دی بداویل چې ګوره سليمان عليه السلام دا خو سعود هو ساحر دا ټوله بادشاہي چې ونه دا په سیر باندې چلیدله او دا آخري نبی راځي دی هغه ته نبی وي د انبیاو په سلسله کې شمارلې لحاظ موږ دا نبی نه منو. یو وجه دا وه دوی موجدام وه چې ګوره هر کله ته سحر ته کفر وی او حال دار چې دا خو سليمان علیہ السلام هم کړی یو کس را لګیږي د نبی علم ته یا د عمل ته نسبت د کفر کوي او حال دار چې هغه خو زمونږ نبي و ته هغه ته نسبت د کفر کوي لہذا تا موږ به دې وجه باندې نه منو. دا شبهه به دغه دوو طریقو سره پیش کوله. اگر اصل کې د دې شبهه سبب سو هغه دا و چې د سليمان علیه السلام په دور کې دا د سحر چې ونه دا ډېر زیات خور شوی و. انسی شیطانانو کو دارنګ جینی شیطانانو ټول د دې عملیات شروع کړي. نو سليمان علیه السلام راولګي داغي خلاف اپریشن وکړو. جنات چې ونه د ټول قید کړل داغوی دا کتابونه چې وو نو د ټول د تن ضبط کړل او داغه چې کوم تخت دا تخت لاندې خخ کړل.
د هغې په وجه باندې دا فتنې چې وه نو په هغه وخت کې ختمه شوله. خو چې کله بیا سلیمان علیه السلام وفات شو نو دې شیطانانو هغه کتابونه راوویستل او خلکو یې په دې باندې دوکه ورکړه چې ګوره سلیمان علیه السلام د تخت لاندې دا د جادو کتابونه پراته وو، هغه د خپله بادشاهي ټوله په دې سحر باندې چلوله او خلکو ته هم د ثبوت دپاره دا کتابونه راوویستل چې وګورئ دا د تخت لاندې کتابونه پراته دي. نو د هغې نه وروستو د هغه د سلیمان علیه السلام د وفات نه وروستو دا فتنه بیا راوچته شوله. نو ځکه دي دا تورات چې و دا کتاب د عیسی ته پرېښود، عمل یې پې پرېښود. نو حاصل د جواب بدایي چې ګوره دا خو دا تاسو چې کوم حکم کوئ نو دا خو سلیمان علیه السلام باندې دروغ دي، هغه خو سحر نه کړی بلکې په سحر باندې پابندي لګولې او کتابونه د سحر وغیره ټول ختم کړي وو. هغه حق نبی وو، نبوت سره سره ول الله تعالی بادشاهي ورکړی او دا بادشاهي د هغه معجزه وه. ځکه چې په دنیا کې خو نور بادشاهان نور داسې بادشاهي نه شوه کولی. الله تعالی دته معجزانه طور باندې داسې بادشاهي ورکړله چې هغه مثال وګرځېد. ګوره بیا د دې یهودیانو دغه وسوسې او دا شبهات دا به دې امت کې راغلي، ځکه د دې امت کې د یهودو ډېر امراض موجود دي. یو مرض پکې دام دی چې ګوره دا انچام چې د دې تعویذونه کتابونه لیکلي دي، د سحر او جادو کتابونه لیکلي دي، نو په هغې کې داسې الفاظ لیکلي نومونه ولې داسې ورکړي چې هغه محمل وي کفر لره. څه ورته وایي دا کتاب دی د نقش سلیماني، یعنی د دې خلکو هم دا نظر دی چې سلیمان علیه السلام سحر کو، کم نظر چې د یهودو. نو ځکه دې اصل کې دغه خپلو کتابونو نه داسې نومونه دي. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، او تابع شول د هغه څه چې لوستل به شیطانانو په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، او کفر نو کړی سلیمان علیه السلام لیکن شیطانانو کفر کو. یعلمون الناس السحر، چې ښودلی خلکو ته جادو. واتبعو کی ضمیر راجی کا کسانو ته چې هغوی اصل کې نبض د کتاب کړی دی، کتاب یې شاته وغورځوه، تابع شول. تابعداري د سوا د درس و تدریس او دارنګې د عمل د سحر. کتاب الله چې سړی پرېږدي خامخا بیا په ګډو وړو باندې سري. امام طبري وایي چې دلته کې د اتباع نه مراد دا دی چې ګوره فضیلت یې په کتاب الله باندې څه ته ورکړی، سحر ته ورکړی. ځکه څوک هم چې د یو شي اتباع کوي نو هغه غوره کوي. دي دا سحر غوره کړی دی په کتاب الله باندې. ما تتلو الشیاطین یعنی هغه چې لوستل به شیطانانو، د تلاوت نه مراد لوستل دي. یا دا چې دا د تلوې نه ماخوذ دی، هغه دا چې د شیطانانو به تابعداري کوله د هغې. یا دا چې دا به راځي په معنا د تکذیبو باندې، ولې ځکه وروسته د دې نه علا راغلی دی که نه، یعنی دروغ ویل د شیطانانو. شیاطین نه مراد دلته کې څوک دي؟ یا خدای چې صرف انسی شیطانان دي. ځکه چې عام دا لوستل چې دي نو دا تعلیم ورکول دا خو پیریان نشي کولی انسانانو ته، نو انسانان چې هم دی به انسانانو ته کول. ځکه دا عام عادت دی د انسانانو چې دي په خپله کورنۍ کې یو بل ته تعلیم ورکوي. وما تتلو، ګوره مراد د ما تتلو نه څه دي؟ ابن کثیر رحمه الله وایي چې د دې نه مراد هغه آلات د ټنګ ټکور دي.
دارنګ آلات د لوبو دي هر هغه آلات او اسباب د له لعب چې هغه انسان د الله رب العزت د ذکر نه اړي دا ټول ماتتل الشیاطین کی راځي کله کړه دا علی ملک سلیمان ګور مضاف د کې پټ راو باسه علی عهد ملک سلیمان په زمانه د بادشاہ د سلیمان علیہ السلام کې یا د علا په معنا د فی سره کا لیکن غره دار شم دغه علی عهد ملک سلیمان مضاف پټ راو باسه او په معنا د علا سری شي کنه او د ملک نه مراد بیا څه شي شرع او نبوت شي ناغه داري چې ګور دی به دغه جادو سره داغه د شریعت مقابله کولا داغه د نبوت مقابله به کولا وما کفر سليمان ګور دا اوس الله تعالی صفائی بیان د سليمان عليه السلام چې ګور سلیمان علیہ السلام د هر قسم کفریاتو نه پاک دی خاص کر د سحر نه سوال دلته کې دا راځي چې دی خو سلیمان علیہ السلام ته د کفر نسبت نو کړي کنه نسبت چې کړي دین هغه خو د سحر کړي دی او دلته الله رب العزت نه بیا کفر نفي کوي وما کفر سلیمان جواب داري چې اصل کې دغه قسم سحر چې ونه دا کفر بدیو زبانی دلته کې الله رب العزت گویا پای بنیو قسم له فتوا لگاو الله یا داري چې ګور مخ کې تیر شو چې دی سليمان عليه السلام ته د سحر سره سره د کفر او د شرک نسبت هم کړی د دیو جن دلته کې دا لفظ عام ذکر کړی او ما کفرا ولكن الشياطين كفروا ګور اصل کې دا سحر استعمال اول داغه تدوین او دارنګ داغه ترتیب بدې سره بدغه شیاطین کفر کو کنه ځکه دا ولكن الشياطين كفروا بل عمل کو داغه سره سره هغه داو چې يعلمون الناس السحر خلق ته جادو خودلو دلته کوم ضمیر دغه شیاطین تراجه کا وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت اواز چې نازل کړی شوی دی په دوه ملائکو باندې په بابل خار کې چې هاروت او ماروت ګوره بده کې معاصر کې جواب کوي د یو بل شبهه هغه شبهه د يهوديانو داوا چې ګوره مخکې خدا خبره ذکر شول چې سحر چې دی نو دا کفر دی نو دی بیا یو بل اعتراض وکړو چار کله دا کفر دی نو دا خو الله تعالی په واسطه د ملائکه باندې نازل کړي چې هغه سوق هاروت او ماروت او الله رب العزت کوم شی نازل کی نو هغه خو شرعاً جایز کنا دا نبی چې دین دغه وحی د کفر وی لہذا موږ دی نبی نه منو حاصل د جواب بدای چې ګور دا ملائک نه دي دا خو عام انسانان دي یا داري چې شیطانان یا داري چې دغه ملائکو او دی په سحر سره نازل شوی دي لیکن دا هغه مقصد سو هغه الله تعالی امتحان کو بده خلکو باندې د دې د بارے چې دی اصل کې د سحر او د معجزې په مابین کې لک تمیز او فرق وکي لیکن داخل کراو لګیدل او د دې نه غلطه فائدہ واغستله یک بعض انساني کنا هغه خود نه کوي چې ګور دا پلان کې صورت چې دا سی وې نو دا فائدہ دا چې دا پلان دا سی وې نو دا فائدہ ده
بعضې وي که دا پلان کې صورت الټه ووایه نو دا به پلان کې باندې جادو وشي. یعنې دا خو هغې صرف هغه ښودنه کوله چې ګورې دا قسم دا طریقه د څه شي ده، د سحر ده. نو دوی راولګېدل، هغې زده کړه او په هغې باندې عمل شروع کړو. بیا ګوره دلته کې سوال دا واردېږي، یو فایده دلته کې دا ده په دې آیت کریمه کې اصل کې احتمالات دي. ګوره اول قسم احتمالات خدا لري چې هغه په لفظ د ما کې راوباسه، او دارنګه د هغې په د عطف کې، یا خدا لري چې دلته کې دا ما موصوله کا. دویم احتمال به کې دا لري چې نه دا ما چې دی نو دا نافیه کا. بیا چې کله دا موصوله شي که نه نو معطوف دا و بیا عطف وي په مخکې ما تتلو باندې، یا به دا عطف وي په چا باندې؟ په السحر باندې. معنا بدای چې دې یهودیانو تابعداري وکړه د هغې چې لوستلو شیطانانو، یا دارنګې تابعداري وکړه د هغې چې نازل شوي په هغو دوو ملایکو باندې. او که نه دلته کې ما نافیه اخلي نو بیا به معنا داسې کې چې دوی تعلیم ورکو خلکو ته د سحر او دارنګ د هغې چې نازل شوي په ملایکو باندې. لیکن دلته کې سوال واردېږي، هغه دا دی چې ګوره عطف خو مغایرت غواړي که نه، چې اول دلته کې دا سحر و نو دا دویم بیا څه شی دی؟ جواب دا دی چې ګوره د عطف دپاره کله کله داسې چې مغایرت من وجې دا هم کافي کېږي. هغه دا دی چې ګوره اول چې و نو هغه یو قسم سحر دی او دا دویم چې دی نو دا بل قسم سحر دی. یا دا دی چې ګوره دلته کې سحر اگر چې نه ذکر کړي لیکن دا نسبت د تفریق چې کم کړی دی، تفریق بین الزوجین، ښځې خاوند په مابین کې جداوالی، او یا دارنګې نسبت د ضرر چې کړی دی نو دا اصل کې دلالت کوي په دې خبره باندې چې دا سحر دی. او بیا مفسرینو دا خبره ذکر کړې چې دا منزل چې و نو دا هم سحر و. او کله چې دا ما نافیه شي دا بیا عاطفي په مخکې ما کفر سلیمان باندې بده کې بیا اصل کې رد دی په یهودیانو باندې چې هغوی په نسبت د سحر کو چاته هغه دوه ملایکو ته چې هغه څوک جبریل او دارنګې میکائیل. بل داري چې احتمالات به د انزله کې کا دې کې هم دوه احتمالات دي. یا خدای چې د انزله په خپل معنا سره والا حقیقي معنا سره هغه داري چې د اسمان نه دا نازل شوی دی په طریقه د وحی باندې، یا داري چې انزال راځي په معنا د تعلیم ورکول سره. کله کله چې د انزله نسبت امت ته وشي که سورې آل عمران کې وراشي په معنا د تعلیم سره. دریم احتمال څه دی هغه مصداق بیا به ملکین کې دي. د دې نه مراد څه شی دی؟ چا خو ویلي د دې نه مراد چې دي ملایک دي چې هغه هاروت او ماروت د هغوی نومونه وو. دویم احتمال دا دی چې مراد د دې نه جبریل او میکائیل دي، خدا په احتمال د مای نافیه سره. دریم احتمال دا دی چې نه مراد د دې نه یو دوه عام کسان دي زمینداران چې هغه بدماشانو ملکان به ورته ویلي، لکه څرنګه چې زمونږ په علاقو کې دي مشرانو ته ملکان وایي.
ځکه به یو قرائت کې ملکین راځي کنه ملکین په زی باندې یعنی په کسرې د لام سره خدا احتمال به پاغ ځکه چې کله مونږه انزله په معنا د تعلیم سره واخلو او به عبارت کې تقدیم او تاخیر وي عبارت بدا سے رو باسی وما انزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا هاروت وماروت يعلمون الناس السحر بل یو احتمالم بگشتره وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر او خودنا نکولا دے دواړو حصیو تنتا تر دې پوری چوبه یو ویل دے دواړو په تور د نصیحت باندې انما نحن فتنة چیقین مخو ساسو د پاره یو امتحان یو فلا تکفر کفر مکوام ګوره مراد دغه سره یری کی تاغ ملائک شي هاروت او ماروت دین معنا بدای چې ګوره دې ملائکو تعلیم د سیری چاته نه ور کړي تر دې چې اول به پتور د نصیحت باندې دا خبر او کړلا چې یقینا موږ د الله تعالی طرف نه ساسو د پاره یو امتحان یو نو کفر مکوي په سبانی په دې خبر باندې چې تاسو عقیده ساته په دې سیر باندې یا باغی باندې عمل کوي یعنی د کفر نه به پورا منع کولا چې څوک په دې سیر باندې عمل کوي په دې باندې عقیده ساتي نو دا خو د کفر سی عقیده ده د دې نه به منع کولا فلا تکفر نو ګور آیو ته دا ویری دي چې انما نحن فتنه یا خدای چې دا ګور راضی په معنا د مفتونون باندې داری چې په موږ باندې ډیر زیات ازمیختونه شوي دي په موږ باندې ډېرې تجربې شوي دي نو فلا تکفر انکار مکوې زمونږ د تاثیر د عملنا نو دا باصل کې بیا ترغیبی تعلیم طرف ته یا داری چې دا په طریقه د استفهام سره کا انما نحن فتنه آیا موږ په امتحان کې قرضولی شي نو فلا تکفر بیا معنا دې ته کې دای یعنی کفر زمون په شان مقام دې ته بیا استفهام زجری ویل کی نو هغه څه شروع کړو فیتعلمون منهما ما يفرقون به بین المرء وزوجه پس د کوبا اغوی د دې دواړو ملائکو نه چې جدائی به راوستله پما بین دو خزی او خاون کې وما هم بضارین بی من احد الا باذن الله او نو دوی چې نقصان ورکوونکي او باغ سره چتا مگر په حکم د الله تعالی سره ورته کې ماغشان احتمالات دي یا خو بدی منهما کی ضمیر راجی کدا ملکین ته هاروت ماروت یا به منهما کی ضمیر راجی ک دواړو اقسام د سحر تا چې یو سحر دی او بل ما انزل دی فیتعلمون منهما تعلم څه شی دی یعنی یو شی زده کول عادل ته کې بیا په دې زده کولو کې دلته کې اختیار خود استاد نه کنا ځکه په دې کار کې اعتراض خو بیا په دې ملائکه باندې نشي کېدلی ما یفرقون به مراد نصری یې هغه کارونه او عملیات د سیر اخو ډیرو لیکن ډیر ناکاره پای کې سری
هغه داري چې ته دا سحر د دې لپاره کې چې خزه خاون په خپل منځ کې جدا کې دا چې جدا شنو بده سره نور فسادات هم راځي کنه د نورو ورانو د پاره هم دا سبب جوړیږي لکه هغه حدیث کې مشر امام مسلم راغستره چې ګوره دا ابلیس د دې لپاره خپل شیاطینی هغه دی بده عالم کې ولي هغه وی ورانه کوي بیا راځي هغه ته کارګزاري بیانې نو ول دی پای کې د ټول نزیات مینه د هغه شیطان سره کوي چې هغه د دوو کسانو په مابین کې جدایي راوستي د خزي خاون په مابین کې دلته کې اوس د تفریق نه مراد سره آیا تفریقی عرفي تکوینی نه یعنی دا سي عمل د سحر به کو چې بای باندې بخزا او خاون په مابین کې اختلافات رااله بغض عداوت دشمنی و پیدا شولا خاون براوله کې خزله به طلاق ورکو دوی مقصد تفریق نه داره یعنی شاش به یو عمل د سحر کو کدا به سړیو کو کدا به خزیو کو نو دا عمل خود کفر وکنه نو چې بدی کې به یو کافر شنو دواړه به جدا شو ځکه چې یو مؤمن یو بل کافر دی په مابین کې خو بیا دلته کې نکاح نه کیږي کنه ولكن وما هم بضارين به من احد الا باذن الله نو دوی چې نقصان ورکړي وي پای سره چاته مگر په حکم د الله تعالی باندې ګور دلته دو مقاصد دي اول خدای چې دا اصل کې جواب دی یو سوال ګور مخکې خدا خبره ثابت شولا چې څوک دا سحر کینو بدی سره اثر بږي کیږي هغه اثر سره جدائی راوستلی په مابین د خزه خاون کی نو معلومه دا شول چې دا سحر شدید او په خپلم تاثیر کوي دوی مقصد بدی کې داده چاسل کی بدی کې تسلی ورکی مؤمنان ہوتا وما هم بضارین نبی من احد چې ګور دي يهوديانو به سحر کو د دې په مابین کې به جدائی پیدا کوله دا یاد ساتي چې ګور دي قدرت نشي لرلې د دې خبرې تاسو بدی په یریږي چې تاسو په مابین کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه په مابین کې به جدایواله راولي یاداري چې نور اختلافات به پیدا کی دلته کې اصل مسله دادا چې ګور تاثیر شه دین او دا هم په حکم او په اختیار د الله تعالی کې دی نو الله رب العزت دا مؤمنان د دغه فساداتونه او د دغه تاثیری فاسده نشي دین دی بچ ساتي ولی دایره بار مختلف طریقې دي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دایره بار اسکار خو دلیو ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وازدکوب ما غشی یضرهم چې نقصان به ورکو دوی تا او نفع به نور کولم ور دې جمله کې بیا تعمیم د رسول تخصیص نه هغه داري چې د سحر نه علاوه نورم داسي علوم دي یادول چې هغه دوی د سفیده نه ور کوله نقصانی علوم ما یضرهم ولا ينفعهم یعنی مدے ہم ضمیر کی اشارہ دیتا ور چې کوم سيزونه صرف دي ته ضرر ورکي کنا اگر چې بل چاته ضرر نه ورکي اگر چې بل چاته نفع نه ورکي او ندی ته نفع ورکي ندی باغ سيزونه زده کول او دا زده کول چې دی آیا د عاقلانو کار دی دا خدای عاقلانو کار نه او حال لري چې دی د سکارونه کول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق او په تحقیق سره دوی پوهېدل چې چا واغستو جادو لرانو نشته د در لپاره په آخرت کې حصہ
ګوره اصل کې بدی آیات کریمه کې بیا بعضو مفسرینو څه واقعات ذکر کړي دي. مورخینو هم هغه ذکر کړي د هاروت ماروت یو واقعه ذکر کړې ده چې الله رب العزت دې ځمکې ته رالیږلي وو، سیر یې ورته ښودلی و او دا د انسانانو په شکل باندې و، تر دې پورې چې شهوت یې مولا ورکړی و. ویل د دې وجې نه دوی به یو ښځه باندې عاشقان شو، زهرا د هغې نوم و. نو هغې ورته وویل چې که چېرته تاسو زما نه مطلب پوره کوئ نو هغې لپاره به یو شرط دي، هغه دا دی چې پلانکي بت دی د هغې عبادت به کوئ، یا دا دی چې تاسو به یو غلط کار کوئ، شراب بس کې، یا دارنګې پلانکي سړی دی هغه به قتل کوئ. نو ویل دي هغه شرط ومنلو، د هغې په وجه باندې وي چې کله هغې شراب وڅکل به دغې نشه کې بیا سجده وکړله بت ته او سړی هم به دغه نشه کې قتل کو. نو ویل د هغې نه وروسته ویل دا راولګېدل د هغه زنانه سره بیا زنا وکړه. نو ویل دا راولګېدله دا ښځه په دغه حالت کې د دوی نه هغه اسم اعظم زده کړلو. نو ویل د هغه اسم اعظم په وجه باندې د دې زهرا نه هغه ستوری جوړ شو زهرا، او هغه اسمان ته وختل. او هارون ماروت چې دي نو دي ته الله تعالی اختیار ورکړو چې اوس تاسو ځان دپاره کومه سزا اختیاروئ، د دنیا عذاب او که نه د آخرت عذاب. نو ویل دوی وایي چې موږ دپاره دنیا عذاب دا کافی دی. نو ویل دی په یو کوی کې په بابل ښار کې پړ مخیا ویزان کړل، او تر دې پورې چې په دغه حالت کې بیا خلکو ته سیر زده کو. لیکن داسې واقعات دا چې دین په دې باندې بیا علماو سخت ردونه کړي چې ګوره په تفسیر کې او دارنګې د ملائکو د شان سره داسې کارونه دا نه ښایي. د دې وجې نه هغوی په دې باب کې ردونه کړي دي چې نه دا قسم لا روایات چې دي نو دا اکثر ضعیف دي یا موضوعي دي. نو داسې واقعات چې هغه اسرائیلي واقعات هم وي که نه تفسیر کې ذکر کول هغه نه بکار، هغه مناسب نه کړي چې هغه پای کې د ملائکو یا د رسولانو شان هغې ته نقصان رسېږي. ولا بئس ما شروا به انفسهم، او خامخا بد دی هغه شی چې دوی خرڅ کړي دي په هغې سره ځانونه خپل. ولو کانوا یعلمون، که دوی پوهېدلې. ګوره دې نه مخکې دا جمله کې وایي ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الآخرة من خلاق. په دقیق سره دوی پوهېدل چا چې واغستو جادو لره نو نشته د هغه لپاره په آخرت کې هېڅ قسم له حساب. مقصد دا دی چې ګوره دي چې ځان په دغه ضروري علومو کې مصروف کړی دی که نه نو دا خو د ناپوهۍ د وجې نه و، دوی ښه پوهېدل چې ګوره په دې سره د انسان آخرت بربادېږي، ځکه چې دا باطل علمونه دي که نه. لمن اشترا، اشترا ہو کے هو ضمیر دغه سحر ته راجع دی، یا دا دی چې ما یضرهم ولا ینفعهم ته راجع کا. او د اشترا نو مراد سے یعنی طلب او محبت داغي. خلاق چې دین دا بیا مطلق حیثیت ویلی کی، او اکثر چې د دې استعمال لازی نو دا د خیر په حصه کې استعمالی، او دارنګه د دنیا د برخې په باره کې هم استعمالیږي، لکه سورې توبه کې ورته راشي. سورې بقره کې هم په آخر کې راشي 200 آیات کې چې هلته کې د آخرت برخه ترې مراد ده. ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. دا ګور عاطف د بمخ کې عالمو باندې،
لقد علمو کی په لمن اشتراهو هغه باندې عاطف د پدې نږدې جمله باندې لمن اشتراهو باندې نه د عاطف کله چې په هغه مخکې باندې عاطف وګڼل دغه بیا د فدې دوه اعتراضات راځي یو خدای چې ګور لبئس ما شرو دا خو جمله چې ده نه جمله انشائیه ده دا څنګه عاطف کیږي به جمله خبریه باندې چې لمن اشتراه ده نو ګور دا ای جواب داري چې دا په لقد علمو باندې عاطف ده لمن اشتراه باندې نه ده عاطف او هغه د لام قسمی د وجه نه بیا جمله انشائیه ده دویم سوال دې کې دا واردېدلو چې ګوره لو کانوا یعلمون او دارنګه د لقد علمو دې دوړ په مابین کې څه شي منافات ده چې چرته دې بده باندې پوي دي خدا کار وینه کولې کنه او مخ وی ولقد علمو حال کې اثبات د علم کړی دی او بدیو کې ول نفي کړی دا حاصل د جواب بدای چې ګوره اثبات چې دین هغه د یو علم دی چې هغه څه دی مضمون د لمن اشترا او دا نفي چې دنو دا د بل علم ده چې هغه څه دی هغه ناکاروالی د دې خبره دی چې دی خپل ځان نه خرڅي خپل عمر پای کې خرچ کی خپل مالونه پای کې خرچ کی د دې د باره چې دغه مضر علوم چې دین دا حاصل کی بیا دلته کې سوال دا واردېږي چې ګوره لوکانو یعلمون دا دلالت کی په سبانه په نفي د علم د دوی باندې او لقد علموا دلالت کی په اثبات د علم باندې یو جواب خود غمونګه مخ یو کو دویم جواب چې لقد علمو کې اثبات د علم اجمالی دی او په لوکانو یعلمون کې الته کې نفي د علم تفصیلی ده چاہے د علم بالمشاهده ویل کیږي او د علم اجمالی د اصل کې علم حصولی ویل کیږي یادار چې لوکانو یعلمون کې دلته کې نفي د څه مراد ده په اعتبار د ترک عمل سره چې دی باغی باندې عمل نه کوي ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ګوره په دې آیت کریمه کې اوس ترغیب ورکړي توبې ته مخکې ګناهونه موږ اوس دای نه توبه وباسئ لیکن دای د بار دو شرطونه نیم که چرته دوی ایمان نوړي او ځان وساتلې د شرک نه لمثوبة من عند الله خير نو خامها بد د طرف د الله تعالی نه دا غوړه دا که چرته دوی پوهېدلې ګور اول شرط چې ایمان حقیقي چاغه اصل کې ایمان دې په قرآنی کریم باندې او په آخري رسول باندې دویم شرط د هغې سره بیا تقوا ده چې پای کې ځان ساتلی دار قسم کفر او شرک او د بدعات او د فسق او فجور نه نو دارنګه ځان ساتل دي دغه قسم علوم او د سحر نه لمصوبتن کې د علام د علامه ابتدایي دی او جواب د شرط چې کم دی نو هغه پټ مراد دی ال اصيبو او ګور دلته کې بیا جمله اسمیه ذکر کړی دا په ځای د جملې فعلیه باندې سره بار د ثبات د پاره د لپاره چې استقرار ملاوي شي مصوبتون د اصل کې مصدر دی په وزن د مفعول باندې مراد نس چې ثواب د خیر جزاء د خیر او خیر دا صيغه دلته کې دا د اسم تفضیل نه مراد دلته کې مراد چې دی نو نفس خیریت دی لو کانوا یعلمون دې د پرم جزا پټ راو باسه که چته دی پوهې دلینو لامنو ایمان به راوړې بس ته تفریو کې چې په سفر باندې